کې تاسو هغو نه منئ هغو تاسو نه منئ. نو عامي ته خو دا پته نشته چې ټیکنیکل دننه پکې څه پراته دي. خو دا چغه اوري چې دا دواړه د دین خبره کوي او اسلام باندې نفاذ به کوي چې تاسو دواړه په دومره شدید اختلاف یې. فرض که زه صرف دا یاد کړم نو دا ګناه د چا دی سر؟ زه تاسو ته اوس یې ووایم چې دلته اوس یو غټ مسجد موجود دی، په مقابله کې یو وړوکی جومات څوک جوړوي. نو دا غټ جومات چې کوم علاقه کې یو اتحاد اتفاق و، دغه خلک مجرمان دي که څوک چې د خلاف د وړوکی جومات جوړوي دا ځینې مجرمان دي. دا یو هم سوال دی چې دا خلک به څنګه متفق کیږي، او هر سوال هر عالم د خپل عقل او د تجربه مطابق جدا جدا جواب کوي. یو عالم وایي چې دا ټوله دنیا د دیوبندیان شي، خلک به خپل اتفاق کیږي. یو وایي وی ګوره چې یو ځای کې غټ جومات یو ته وړوکي جومات جوړی وي، دا ته جنګ جوړی وي. غټ علماء دیوبند شته، ته واړه واړه مسجدونه ولې جوړی؟ ولکه الله دې عقل زیات کا، و مولوي صاحب الله دې هدایت درته وکړي. غټ جماعت په مقابله کې واړه لس مساجد هم جوړولی شي. په غټ مسجد کې هم د الله او د رسول आवाज اوچت کا، په وړوکي مسجد کې هم د الله او د الله د رسول आवाज اوچت کا. جنگ په مسجدونو کې نه دی، جنگ د مسجدونو نه په جدا جدا نارو کې دی. مساجد د اتفاق ذریعہ دا چې نن 15 مساجد دي سبا لس کا، چې نن لس دي سبا شل کا. په مسجدونو جنگ نه جوړیږي، جنگ د دې نه جوړیږي چې یو د الله کور دی بل د الله کور دی. یو وایي چې ګوره قاسم نانوتي پس روان شه په هدایت، بل جماعت نه आवाज راځي چې د احمد رضا خان بریلوي پس روان شه په هدایت. بل مسجد کې وایي چې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر پس روان شه نو علا په هدایت. بل وای شیخ زکریا ولیاس هم د چانه کم نه دی، بل وای مولانا مودودی هم د چانه کم نه دی. دا ټول جنگونه، دا ټول د گریوان ته رسېدلې لاسونه، دا هزار طعمې به علا اوچتېږي، دا به علا ختمېږي چې د هر مسجد نه آواز اوچت شي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای خلقه تنظیمونه به خپل کار کوي، ای خلقه امامان به خپل کار کوي، ای خلقه کابر او پاټې به خپل کار کوي. د دې ټولو علماو نه بهتر، د دې ټولو تنظیمونو نه بهتر، د دې ټولو مشایخو نه بهتر لوی شخصیت الله مونږ ته راکړی دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د دې ټولو ډلو نه ښایسته ډله مونږ ته الله راکړی دا اسلام. د دې ټولو اکابرونه ښایسته اکابر الله مونږ ته راکړي دي اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم. اور د دې ټولو کتابونو نه، د دې ټولو مفتابه اقوالو نه ښایسته قانون مونږ له الله راکړی د قرآن. تاسو به وایئ چې مفتي صاحب چا رسول الله ته بد رد ویلي دي؟ چا رسول الله ته بد رد ویلي دي؟ د سړي چې د خپل پلار په اختر کې پیزار نه او لباس نه او پردي سړي سره تعاون کوي، پردي سړي ته پالش کوي یا د سخر طرف ته ډېره توجه ورکوي او خپل پلار ته خیال نه وي، دې سړي خپل پلار په پلاروالي منلی دی؟ یاره منلی دی چې پلار خو ورته وایي، نو پلار ورته وایي کور کې ورسره اوسي، کور کې ورسره اوسي. اگر چې په الفاظو کې ورته پلار وایي، اگر چې کور کې ورسره اوسي، اگر کې شناختی کارت کې امځان له ولد فلان لیکلی دی، کومه رویه چې ورسره کوي د دا رویه د دې دلیل دی چې دی د خپل پلار نه مطمئنه دی، په خپل پلار باندې مینه. مونږ په خپلو ګوتو کې او په خپلو کارډونو کې او په خپلو نسبتونو کې د محمد رسول الله او د الله نوم استعمالو. کردار د جنگ په ټیم کې او د اختلاف په ټیم کې او د فیصلې په ټیم کې الله او رسول سره داسې معامله کوو لکه چې نه پیژنو.